ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا مثل له ولا مثال له ولا نظير له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اعلموا إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ببعض جسدي فقال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل وعد نفسك من أهل القبور أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. مولاي صل وسلم دائما أبدا مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. جاءت لدعوته الأشجار ساجدة جاءت لدعوته الأشجار ساجدة تمشي إليه على ساق بلا قدم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قابل احترام
ډېرو قدرمنو او عزتمنو مسلمانانو ورونو او ډېرو قدرمنو مېلمنو، ستاسو نه وړاندې د قرآن عظیم الشان لږه غوندې سمه تلاوت کړه او ورسره مې د امام الانبیاء فخر الرسل رحمت للعالمین شفیع المذنبین خاتم النبیین محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د مبارک ملغلرونه یو حدیث پاک تلاوت کو لږ وخت کې مختصر الفاظ سره دی الله رب العزت ما غونې ګناهګار تور مخې ته د صحیح وینا تاسو صحیح اورېدو او بیا مونږ ټولو په ټولو ته صحیح د عمل کولو توفیق را نصیب کړي. عزتمندو، هر جمعه باندې د یو نه یو ګناه په متعلق سل مختصر غوندې خبرې یو څو خبرې زه وکړم او داسې علما لګیا دي او د قوم ته د خلکو ته دا دی ډاکټران دي، حکیمان دي، نبض شناس دي او په دې باندې دی ډیوټي ده چې د خلکو ته به نیغ لار سیده کوي، ورته به ښایي د غلطې لارې نه به یې منع کوي. دا هر چا خپل خپل کار دی. د دنیا کې مختلف کسبونه دي، هر کسب چې خدای کسبي پیدا کړی د هغې کسب ضرورت وي نو الله تعالی هغه خلک ځکه پیدا کوي. که ترکاڼ دی نو ترکاڼی ضرورت دی، که لوهار دی لوهاری ضرورت دی، که زرګر دی زرګری ضرورت دی، او که هغه درزي دی درزیتوب ضرورت دی، داسې زمیندار دی زمینداري ضرورت دی. هر یو کسب مصري دی مصریتوب، ډریور ډریوري، د هر کسب الله پیدا کړی دی. د عام د تقریبا د ډېرو کسبونو هغه شروع چې ده دا د انبیاء کرامو نه الله پاک کړې ده. ګنې نو ټول په ټول اخري رجوع چې راولي نو د ټولو کسبیانو کسبونو او هغه مشري او اخري اختتام چې راولي نو یو هوا باید او یو ادم بابا دی. اخر کې یو په یو ترسي یو بابا یو بیبي ده. ورستو پکې بیا اختلاف د کسبونو راغلی ځکه چې دا دنیا نظام الله پاک چلوي. ټول کچری یو کسب باندې راجمع کېدی نو نظام به ودرېدو. نو الله رب العزت بیل بیل خلق کړل او بیل بیل قبیلې یې کړې، غټې او وړې قبیلې یې کړې او پای کې هر چا ته خپل خپل کار حواله کړ. هر سړی په خپل کار الله خوشحاله کړی دی. دا د خدای نظام دی. که یو غریب سړی مالدار ته کتې یا یو زمیندار او هغه خري پسې روانو او په دې سړک باندې یو مالدار سړی چې هغه په یو ډېر قیمتي ګاډي کې په تورو شیشو کې په غټو ټیرونو کې یخ ایسي ته ورسره خپل بچي ناس او روان دی. که چېرې دې زمیندار هغه ته کتې نو ده به خپله زمینداره پرېښوده چې یا الله دا خو ګوره دا هم ستا بنده دی، زه دې هم بنده یم. دا دې په کومو مزو په خوندونو کې ور اچولی دی او دا زه دې څه په تکلیف باندې اچولی یم. خو د الله په تقسیم باندې الله پاک هر څوک خوشحاله کړي هم دي. زمیندار په خپل زمیندارای خوشاله کړی دی، دکاندار په خپل دکاندارای خوشاله کړی دی، یو بل ډیوټای والے په خپل ډیوټای خوشاله کړی دی. په دغه ډیوټو کې د ټول عظیمه ډیوټي د علماو ده، ځکه چې دی هر کسبي دپاره مشر دی، هر کسبي ته دی د کسب چل ښیي. زرګر ته زرګرای د حلال او د حرام او د جایز ناجایز طریقه ښیي او درزی ته درزیتوب ته جایز ناجایز طریقه ښیي. دکاندار ته دکاندارای او زمیندار ته زمیندارای او ترکان ته ترکانای، لوار ته لوارای. هر یو کس ته د هر یو کس رجوع اخر کې چې راځي نو عالم ته راځي. د هغه نه ځان پوهوي په خپل کسب باندې چې زما دې کسب کې کم صحیح دی او کم غلط دی، کم جایز دی کم ناجایز دی. نو په ټولو باندې بادشاهي د دې کسبي ده. د ټول نه لوی بادشاه دا کسبي دی، دا عالم دی چې د کم کسب دی چې دا د قرآن او د حدیث کسب دی. عوام او خلق د حلال او د حرام په منځ کې فرق کول، جدایي کول، پاک او پلیت ورته خول، جایز ناجایز ورته خول، دا د عالم ډیوټي ده. او دغه وجه ده چې الله رب العزت دا د خدای نظام دی.
چې د عوامو او د خلکو په زړه کې د علماو محبت اچولې دی که بعضې وخت کې دی په ضد تشدد کې یو سړی راشي علماو پسې خولې نه وځي راوځي بېشکه وځي راوځي به خو ورې پړه کې هغه قدر خامخا پروت وي هغه د ړنه نه بار کېږي که لاره کې مخې له راشي دی به ورته پاسي که څه شی پې خوږ لګي نو خواهش یې دی چې دا زه استاد جي له ورکم که چېرې ده باندې څه خوشحالي راشي نو په حالای کې چې دی خپلو خویندو میندو وروڼو بایګان له څه جوړه جامه کوي کپړې پیزار کوي نو دا هم یو خواهش چې زه پکې د استاد جي لم یو جوړه کپړې واخلم یا پیزار واخلم دا هم یو شوق او خواهش وي ډېره معلومیږي دا چې الله رب العزت په دې زړونو کې دا شی اچولی د دې خلکو نو د دې علماو څه ډیوټي ده د دوی دا ډیوټي چې د خلکو ته به جایز ناجایز حلال حرام پاک پلید ګناه او ثواب به ورته ښایي دا د دې ډیوټي ده او هر کسبي ته په خپل کسب باندې مزدوري میلاویږي ترکان چې ترکانتوب وکړي نو هغه ته به هغه خپله مزدوري میلاو شي زرګر که زرګري وکړه هغه ته به خپله مزدوري میلاو شي لوار که لواري وکړه خپله مزدوري به ورته میلاو شي عالم چې خپله ډیوټي وکړه ده ته مزدوري نه میلاوي د ده مزدوري نشته ځکه دا ډیوټي دا د علماو دا د انبیاو ډیوټي ده او انبیاو په قرآن کې الله تعالی د هر پیغمبر باره کې فرمایلی دي چې خپل قوم ته ویلي دي چې یا قوم اعبدوا الله یا زما قوم د یو الله عبادت وکئ سمې لارې ته شئ او زه تاسو ته د خدای طرف ته بلنه کوم ما اسألکم علیه من اجر ان اجریه الا علی الله ای زما قوم تاسو ته سیده لار ښیم او تاسو نه په دې څه اړه باړه جوړه نه غواړم تاسو نه په دې څه مزدوري نه غواړم ان اجریه الا علی الله ما ته به د خپل کار مزدوري میلاویږي خو د دې مزدوري دا به ما ته الله پاک راکوي او یو مش به راکوي په یو ځل به راکوي په آخرت کې به راکوي او دنیا کې به راله هم راکوي خو په دې شکل کې نه ده چې ګنې تاسو نه به څه غواړم بلکې په دې شکل کې چې ماله به دنیا کې عزت راکوي ماله به الله تعالی ستاسو پړونو کې محبت درجه ماله به مینه راکوي ماله به محبت راکوي ماله به عزت راکوي تاسو نه په دې باندې څه شی نه غواړم نو عزتمند دا د علماو ډیوټي ده او علما به دا خپل کار کوي عالم سړی که چېرې دی هر رنګه شو خو خلکو ته به لار سمه ښیي مشرانو خبره ده وایي د شمې په خپل سر اور بلیږي خو تا ته به رڼا درکوي دغه شان د دې علماو که په خپل عمل رنګوي خدای دې نه کړي که دی غلط طرف ته روان وي روان به خو تا ته به رڼا کوي تا ته به لار ښیي تا ته به حلال او حرام پاک پلید جایز ناجایز ښیي نو عزتمندو په دغه سلسله کې هره جمعه باندې زه خپل هم دا کوشش کوم چې په کوم ګناهونو کې موږ نن سبا پراته یو چې د هغې متعلق تاسو ته لږ اګاهي درکړم یا چې په موږ باندې څه حقوق دي د معاشرې د عوامو د خواصو د ګاونډیانو د بچو د ښځې د اولادو د مور او د پلار د مشرانو کشرانو د جومات او د اجرې په ما څه حق دی د هغې متعلق چې خامخا څه ناڅه اګاهي دله موږ درکړو چې اجره مو پیژنه د اجرې هم څه حق شته لار وپیژنه لار هم څه حق شته نبي اسلام فرمایي چې لاره کې ناست دی سلام به کوې سلام به اخلي چې در باندې څوک سلام کوي که د چا نه لار ګډوډه شوي لار به ورته ښې که څوک چا خواته ځي نو ته به ورته لار سیده کړې هغه بنده ته به ورسې چې لاره کې ناست نو دا به کې په ډپو به ناست دې ته نه چې ته په موبایل کې ګوتې ویراوې دې ته به نه ناست دا ستا ډیوټي نه ده نو عزتمندو په دغه سلسله کې یو خبره چې نن زه تاسو ته کوم آیت مې ستاسو وړاندې تلاوت کړو کوم حدیث مې ستاسو وړاندې تلاوت کړو هغه د دنیا متعلق دا دنیا څنګه شی دی دا دنیا څنګه شی دی نو د دې دعوه دا ده چې دا دنیا یو ډېر خسیس او ناکاره شی دی دنیا ډیر ناکاره شی دی او دنیا ډیر ښه شی دی دا بجلی ډیر ناکاره شی دی او بجلی ډیر ښه شی دی چې دا ته استعمالی کار دی اخلي او په هغه اصول آداب و هدایاتو سره دې نه کار اخلي دا تا ته پکې هم بلئ دا تا ته بلب هم بلئ دا ستا مشینان هم چلئ دا تا له وړم کوي دا تا له اوبه هم راوباسي دا تا له ګرمول هم کوي دا تا له سړول هم کوي دا تا له واور هم جوړوي اوبه درله هم یخوي اوبه درله هم ګرموي ګریزر هم درته دا بجلي تا له هر څه کوي خو که چېرې دا ته دې سره چېړل کې او دې له ګوتې وړې دې تا وجني هم بیا
دغه شان دا دنیا چې ده نو دا ډېره ښه ده خو که چېرې دا صحیح استعمالېږي نو دا ډېره بهتره ده خو که چېرې دې له ګوتې وړلې نو دا د تباکۍ هم دا د خرابۍ هم نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام او الله ذوالجلال د دې دنیا متعلق چې څوک دنیا ته راغی او د دنیا د زیب و زینت او مزې او خوند ته وکتل او په دې کې داسې ورغرق شو چې دنه خپل مقصد پاتې شنو دا ډېر لوی نقصان ده وکړو او دې لار دا شو لکه بیدایلې چې ګوتې وړلې دې غرق کړو دې تباه کړو اللہ تعالیٰ دا آیت کیوں فرمائے اعلموا انما الحیات الدنیا لہو ولعب ولہو اللہ تعالیٰ فرمائے تاسو پوه شئ دا دنیا چې دا ژوند د دنیا چې نو دا څنګه دی لعب ولهو لبې دي او عبث دي وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد کمثل غیث اعجب الکفار نباته ثم یهیج فتراه مصفرا ثم یکون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان اللہ ذوالجلال فرمائے خبردار شئی نوٹس اللہ تعالیٰ دا غذائے لگو او یو اعلان کو خبردار شئی لکه چې دې کپنای ته وردن کېږي نو هغې باندې د برجای باندې اړخ ته لیکلي خبردار هغې ته چې ته وګورې خدای خیر چې څه مسله ده نو لاندې ورته بیا نري نري لیکلي وایي د کپنای دننه څه قسم وسله راړل ګورې بالکل ممنوع دي او که د وسله راړل خلاف کاروایي به سره قانوني کېږي دغه شان الله تعالی فرمایل اعلموا خبردار شئ خبردار څه چل دی الله ته څه نه خبر انما الحیات الدنیا لغب ولهو اللہ فرمائل خبردار شئی دا دنیا دا زندگی جدا لعب دا لبی دی ولهو او بس دی فضل کارون دی وتفاخر فی الاموال والاولاد او دا ډیر والده په یول باندې لوی کولی فخر کولی فی الاموال والاولاد په مالونو کې او په اولاد کې وتکاثر فی الاموال والاولاد دا تفاخر دی او ډیر والده په مالونو او په اولاد کې د دنیا ته چرانی دنیا دا زندگی او د دنیا دا حال احوال دا داسې دی چې دا سدي دا بس صرف او صرف دا دی چې مال په ډیروالي او د اولاد په ډیروالي کې په یو بل فخر کول دي لوی کول دي زما جایداد دی سترګې ببل شان کی تندې ببل شان کی زما بل ازمکه ده نو سر ببل شان کی تندې ببل شان کی سترګې به وهي لاس به ورسره وخوځئ ما بینک بیلنس دی زه کروڑپتی یم نو دې سره به دا شکل بدل کی او زما بای زما لس زامن دی نو دې سره هم داسې او فخر لویو کی اللہ تعالیٰ فرمائل دا دنیا بدکم رنا چھوڑ دے دغم را خبر دا وتکاثر فی الاموال والاولاد کمثل غیث اعجب الکفار نباتو اللہ فرمائی دی مثال دا سے دے کمثل غیث پشانتا دا مثال دا باران دے اعجب الکفار نباتو چه تعجب کرا ولی زمیدار لرا اغزر اندد باران چې ورته وګورې چې باران وشي او دا ځمکه سرسبزه شي او تکه شنه شي رنګ په رنګ باندې واښه رازرغون کي او تا فصل کرلی هغه رازرغون شو یو بهار یې جوړ که یو غومبار یې جوړ که یو ښکلی بڼ ترېنه جوړ شو یو مزه او خوند پکې پیدا شو ګلونه یې ونیول میوې ونیوله او چې تا ورته کتل الله تعالی فرمایل زمیندار چې ورته ګورې اعجب الکفار نباتو دا زمیندار چې ورته ګورې دی خپل فصل ته انو تعجب کې راولي په دې پوله ورته ګرځي او لور به رایي ځان سره شپېلې غږی او مزه ترېنه اخلي اوهو یې سخت خوند یې کړی دی او بل کس ته د مزید لپاره وایي یاره زما د فصل باره کې څه خیال دی او یاره دې کې خدای یو نیمه ټانټه لکه داسې هغه ورته یاره پلانی دوایي ورته یو سپری ورکه
او دا پلانه مثاله وته نری غوندې ښه ده که یو ځل ورکې یو سپک غوندې ګوډم ولا ښه دی که دې وخت کې دې ورکړم میوه نیسي او دې وخت کې په موټی دی او بلارویږي او دې وخت کې دا میوه نیسي نو دې وخت کې د اوبو خیال وساته او داسې دا مزې لوی که نه دی په خپل هم پوهېږي دا دې خوند لوی دا دې سر لوی دا دې داسې دی چې د بل د خولې نه وباسي چې ستا فصل ښکلی دی کنې دی په خپل هم پوهېږي چې دی له ګوډ ورکول غواړي او که نه غواړي او چې دی له مثاله ورکول غواړي او که نه غواړي خو دا دی مزه اخلي دی ته نه خوند اخلي نو په خپل هم چاپېره تاویږي بل ته هم وایي الله وایي دکه شانتې ته را پیدا شوې د دنیا کې رالې نو په تا باندې هوا د ځوانۍ والوته یو سر کې شوې یو غمبار کې شوې یو ښکلې ټانټه دنه جوړه شو مثال یا یو ښکلې فصل بوټی دنه جوړ شو میوه دې مونیوله ګلونه دې مونیول یو طاقت کې ګرځېدل دې عجیبه دي خوند او مزه ده نو بیا دغه فصل ته سره دې پس ګوره ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما الله وی بیا دغه فصل ته لګي را دې پس ګوره دې به زیړ شي هله چې دې زیړ شي نو په زیړېدو به راشي داسې به زیړېږي نو که ته وله بیا اوبه ورکړې دې بیا نه شین کېږي بیا نه شین کېږي اوبه ورکو نشین کېږي مثاله ورته اچو دی نشین کېږي دله ته ډېر خوراکه ورکه دی نشین کېږي دی به زیړېږي د خپل وخت برابر کړو او دی به زیړېږي او دا زیړېدلې بیا تاله مزه درکوي چېره بس هغه شی انشاءالله چې فصل برابرېدو کې دی دغه شانتې ته هم ځوانۍ کې وې یو تک شین بهار وې اوس ورو ورو چې څلوېښتو ته ورسېدې نو در باندې داغ ولګېد سپین داغ در کې ولګېد نو ورو ورو په زیړېدو شي نو په زیړېدو شي نو اخر کې به تک زیړ شي د سر ویښته به یې تک سپین شي د ګیرې ویښته به دې سپین شي بدن به دې پرېږدېدو شي هغه مضبوط املا چې تا پې غټ غټ پیټې اوچتول اوس به هغه پیټه نه اوچتئ ستا بدن به هم نه اوچتئ اوس به ستا سر نه اوچتئ اوس به ته سجده هم نشي کولی ستا خپل بدن دی تا به پې په منونو باندې مال اوچتو اوس به یې نه اوچتې بس ته څلوېښتو نه واوړېدې اوس به څه شی اوچتې نه او بله دا د څنګه چې فصل ته مثاله ورچې او ته دوایي ورته ورچې اوبه وله ورکې او دی پې اوس ترقي نه کوي دکه شان که ته غوړي خوري او که ته غوښې خوري که ته وریجې خوري که ته پولاونه خوري او ته قیمتي قیمتي خوراکونه کې او که طاقت د ویانې ته به دکه چل به در سره کېږي هېڅ شی به در باندې اثر نه کوي ته به په ښکته راځې هر څومره خوراکونه چې کې ته به په ښکته راځې او که چېرې بالفرض و تقدیر لږ طاقت درته میلاو شو نو ډاکټر به ته وایي چې خوراک مه کوه غټه غوښه مه خوره ځان مه وژنه وریجې مه خوره غوښې مه خوره دا اوس تا بلډ پریشر دله هایي کوي شوګر دله هایي کوي دا څیزونه مه کوه دا په ځوانۍ کې خلک کوي اوس ګورې ته نارمل خوراک کمزورې خوراک کوه او سبزي خوره بې مالګې خوره خوږه هم ډېره مه خوره او غوړ هم ډېر مه خوره یاره هغه د عام غوړي مه خوره دا بنده سربی ته تیل خوره دا عجیبه چل کې را سره ډاکټر صاحب د خوا هغه زوړ سړی خو ستا عمر د څلوېښتو نه واوړېده بس دی څنګه چې فصل الله وایي دی په زیړېدو شو دی اوس نه سمیږي دکه شان تم په زیړېدو شوې نو الله ذوالجلاله فرمایل ستا مثال داسې شو نو مشران وایي چې د شپېتو شي نو د ویشتو شي نو د ویشتو نه شي د ویستو شي چې د شپېتو شي نو د ویستو شي چې د شپېتو شي نو آرمي ورته وایي نیوي ورته وایي ایرفورس ورته وایي ایجوکیشن ورته وایي بابا ځه کور ته بس ته ځه دی ورته وایي ما پي ایچ ډي کړې ده ډاکټر یم وی با اوس اترې بترې وایي اوس اوتې بوتې وایي اوس ته په سړو کې نه ستا هغه کریم زندګي ما خوړلې ده ستا هغه مطلبي وخت ما خوړلی دی په هغې ما تاله تنخوا درکړې خو ستا ځواني ما لوټلې ده هغه ما خوړلې ده هغه ځواني چې الله پاک تاله درکړې وه د کم کار دپاره هغه کار به تا یا حاصل کړی یا نه ما د ناکار واغستو ما در باندې کارونه مضبوط وکړل ما در باندې درانه کارونه وکړل په څو پیسو باندې او چې کم کار له الله را لېږلی وي هغه به ریا کړی یا به دیني کړی نو د شپېتو شي نو بس بیا ورته وایي ځه او ورته وایي خیر ده په یکم دو باندې ځه نیشنل بینک ته نو تاله به موږ خرچه درلیږو خو لکه ته اوس په سړو کې حساب نه نو چې دی کور ته راشي نو بیا یې کور کې هم ځای نه فصل یې پرېوته که نه
فصل پریوت را کونټي شو وږي را کونټي شو ټانټي وی غم را پریوته سرونه پر را پریوتل اوس لو کېدو ته تیار دی بس اوس دې زمیدار پکار دی چې لور وته تیر کی او ډس دی وباسي دک شان اسرائیل پکار دی چې ډس در وباسي بس ستا فصل پوخ شو اوس ته اسې پردای زمانہ کې ګرځي کته ګرځي نو خلکو په سترګو بد لګي لکه دغه فصل چې پرون شین ونو مزه کولا که یو ټانټه دې ماتولا نو خپل مالک سکه چې پردی بم وی ظالمه دومره خپل فصل له ولې دا ټانټه ماته کړه او همدغه فصل له هماغه ټانټه دا او چې نن زیاړه شو دا را کونټي شو نو اوس خپل زمیدار وته لور تیرا یو وړولې غورځي ځکه چې د وخت ختم شو نو دغه شان ستا وخت ختم شو نو اوس به ته ډېر قیمتي وي تا به جرګې کولې ستا خبرې ته به خلکو غوږ کېښودو او لالاجي دا وایي لالاجي دی ماماجي دی کاکاجي دی د چا سوي د چا سوي اوس چې کله ته دې حال ته رالې سرکار هم را رخصت کړې زه بابا اوس خپل کور ته ځه او چې کور ته رالې یو څو ورځې تېرې شوې نو مېلمستیا دې ختمه شوه نو د کور خلکو باندې مضبوط شي بابا لږ بارونه چړلې آزاد شي د بابا نه آزاد دی خو د کور خلک پې تنګ دی نو ځکه ورته بار وځه چې بار راوځي نو دلته ورته دوکاندار هم وایي دې جومات کې ورته هم خلک وایي استاد جي مو ته بابا ته زموږ د جومات ته مه راځه کور یې کو چې ته به را پرېږدي ټوټې به دې مات شي نو جومات کې هم ځای نشته حجره کې هم ځای نشته کور کې هم ځای نشته ولې الله قرآن کې فرمایي کمثل عیس اعجب الکفار نبات ستا مثال د دغه فصل چې فصل پوخ شي نو دی بیا د خپل زمیندار په سترګو هم بد لګي وایي لو کول غواړي او چې چا پس فصل پوخ شوی او نه لو کوي نو چې څوک پردي هم تېرېږي ست دله خلک ته وایي فصل ته وګوره دا لو کول غواړي دی وایي داسې په دی څه بلا شوې ده چې نه لو کوي مړه دا څنګه خلک دی لکه پردي خلکو باندې محبت ښکاري چې نه لو کېږي دغه شان دا بابا دی چې په دې ماحول معاشره کې ګرځي را ګرځي نو الله رب العزت دې لپاره زمیندار مقرر کړی دی هغه زمیندار هم روزانه راځي نبي علیه السلام فرمایي روزمره ستا په کور کې هغه حاضري لګوي او ګوري چې نن د کم پټي نمبر دی د لو کولو نو ستا هغه پټۍ ګوري تا ګوري چې را د وخت برابر شوی د لو که نه دی برابر شوی نو که وخت برابر نی انو وګوري وایي زه نن د پلاني پټي نمبر دی نن صفې خېلو کې لو دی او نن مثال په طور پلانی نوګرام کې نن د لو ورځ ده نن پلانی ځای کې د لو ورځ ده او دې فصل ته دې ته ځان سمو دې تیار ده خو ده ته به ځان دغه شانتې محترم الله رب العزت دومره ښکلی مثال را کړی دی دا اسرائیل راځي روزانه تا ګوري او ستا دې ګیرې ته ګوري ستا دې خولې او غاښو ته ګوري ستا دې سترګو ته ګوري چې چونې شوې او سترګو نظر دې لاړ ستا غوږونه ګوري چې اورېدلې بس کړل ستا ملا ته ګوري چې راټیټه شوه ستا خپو ته ګوري چې دا اوس ریږدي ستا خوراک ته ګوري چې اوس یې نشي ازمولی ستا خبرو ته ګوري چې دا بېتولې شوې ستا علاج دا دی چې ته لو شي ستا علاج دا دی چې ته لو شي نو بیا نو چې دا تا دنیا کې کوم انتظامات کړي دي دا په تا که مرض راله نو ته به خود جاړې یا خدایه دا ما باندې رالل څه او دا ما کول څه دا ما کړي څه دي او دا ما سره وشو څه نو د دنیا نه ځان بچ کړي دا دنیا بنده تیر باسي سړی وایي دا مې ښځه ده دا مې زامن دي دا مې پټی دی دا مې جایداد دی دا مې بینک بیلنس دی دا مې پنسن دی دا مې جمعوار دی دا مې دا دی او دا مې دا دی او مزه ده او خوند دی هغه خوند او مزه نیمګړی مترټ پاتې شي او ته ترې لاړې هغه څه پاتې شو دی لاس مږي او یا الله خدایه دا څه وشو دا څه خدایه هغه ځواني خو زما په بل څه کې لاړه دا ځواني خو تا ماله بل څه نه راکړې او ما خو بل څه وکړه اللہ تا خو مال ځواني راکړې وای او تانم خمسا قبل خمس شبابک قبل حرمک نبی علیہ السلام فرمائی لوی غنیمت گنا یو ډېر د الله تعالی نعمت گنا خمسا قبل خمس
پنځه سیزونه مخکې د پنځونه الله شبابک قبل حرمک یو ځواني ده چې مخکې د بوډاوالي نه چې ځواني الله تعالی درکړه نو دا یو ډېر لوی نعمت درکړه نو دا یو لوی غنیمت وګڼه هره چاره د ځوانۍ په ټانګ کې کېږي هر چاره د ځوانۍ په ټانګ کې کېږي بیا به څه کې چې د تېره شي ځواني بیا به څه کې خوشحال خان بابا وایي د ځوانۍ په وخت کې هره ځوانۍ کې تا نفلم کولی شو تا که یو سل رکعته مونځ کو نو کولی دې شو که تا لس سپارې تلاوت کولو نو تا کولی شو نو که تا ډېر مونځونه کول نو کولی دې شو نو په خدمت باندې الله ډېر خوشحالېږي نو تا ورباندې خدمت هم کولی شي که نه په ځوانۍ کې خلک په ځوانۍ کې یو بنده د خلکو خدمت هم کولی شي په ځوانۍ کې عبادت هم کولی شي په ځوانۍ کې تلاوت هم کولی شي په ځوانۍ کې عدالت هم کولی شي په ځوانۍ کې حکومت هم کولی شي نو چې ځواني دنه لاړه نو د چا به خیر څه ولټې چا سره پنډ هم نشي اوچتولی چې ځواني درنه لاړه نو هغه فرض مونځ چې وکړي نو په هغې باندې به هم ستړی کېږي هغه به هم اکثر داسې وي چې په ناسته باندې وکړي کرسای کی وکي په اشاره باندې وکي ځکه ځواني دې نه تلې ده نو مونځ هم نشي کولی هغه مونځ به څه مزه وکړي چې تا په څلور بوري باندې الله ته سر په ځمکه کېنښود هغه څه خوند دي اوس ته نشي کولی هغه نو چې ځواني درنه لاړه نو ته به مال څه وګټې نو چې مال وګټې نو هغه به چاله د الله په رضا ورکړي نو چې نشي ګټلی نو چاله به څه ورکړي نو د چا خدمت به څه وکړي چې ځواني درنه لاړه نو لاړې تېر وتې ځواني ولاړه او څه دې پکې ونه کړل چې د څه کول په کار و هغه دې ونه کړل او هغه څه دې وکړل چې هغه تا نه پاتې شو اللہ تعالیٰ ذکر فرمائی لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ اے خلقو گورے خبردار شئی لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ دا اللہ دا ذکرنا دا اللہ دا یادولنا اللہ ذوالجلال یادولنا دا اللہ یادول دادی چھ دیر مزونہ نو اللہ یادول دی دا اللہ یادول دادی چھ تلاوت دین کینو دا اللہ یادول دی دا اللہ یادول دادی چھ دا اللہ دا مخلوق خدمت دیرو کینو دا اللہ یادول دی نو گورے دا اللہ دی یادولنا چرتستا مال ستا اولاتا مشغولن کی اسنه چې د مال په خوند کې رالی اسنه چې د اولاد په مزه کې رالی چرته د مال او د اولاد په مزه کې رانشي او د هغې د وجې نه درنه الله پاتې نشي ګورې داسې ونشي تباه نشي داسې تیر نه وځي داسې خطا نشي او دا ټولې خبرې په ځوانۍ کې کېږي ځکه بابا عبدالرحمن وایي وہی تو سن رخسار دے تور کو دیشی پپیرے کے سن رخسار دے تور کو دیشو پپیرے کے سم کا مد کو گلرگے شو پپیرے کے تمرا دکھ زوانی دیوا تاچی با پریٹ کو تاچی با منڈوالا او تا چې هغه کم لاس سپي او لاس ځمکې له خراسول او درزار به دې کو اوس نه کوې اوس نه کوې تا به څنګه چل کو تا به څومره ټوپونه وال تا به کم ځای ته دانګونه وال تا به څومره کارونه کول تا به څومره پنډ اوچتو تا به څومره لو کو تا به څومره ګوټ کو تا به څومره بار وړو څومره به دې بار اوچتو نو سم قامت کو گلرگے شو پپیرائی گے یو طرف تے سرنیک دی بلخوادرمی یو طرف تے سرنیک دی بلخوادرمی قل وجود وارا پردیشی پپیرائی کی پلا نشیت لگی دی پل وجود وارا پردیشی پپیرائی کی ستا بدن دے استا ندے تا سر اتفاق نہ کئی
ته ورته وایې داسې وکړه هغه هغسې نه کوي یا بل څه کوي ته به یو طرف ته یو وجود به دې بل په ځي نو که څه وخوري لکه زهر نازمیږي که څه وخوري لکه زهر نازمیږي نه خوړې او نه څښکې شي په پیرۍ کې خوراک نشي کولی تا به په کیلوګانو غوښه خوړه اوس به یو ټوټې نه خوري یو ټوټې نشي خوړی ښه به یې دله پسته کړي او بیا هم وایي یاره زه نشم خوړی دا لکه دا ته وخوره باباګان بیا داسې وایي نو د مردو په حساب شي غذا وشوه د مردو په حساب شي غذا وشوه که سرګن لیدې ژوندې شي په پیرۍ کې الله بابا وایي د مرده په حساب د دې دنیا کې څه وشو که دی ظاهره ژوندې ښکاري که سرګن لیدې ژوندې شي په پیرۍ کې نو ورحمانا پیری حسے عاجزی دا ورحمانا پیری حسے عاجزی دا کرستم ویزر پسویشی پا پیرائی کی رستم او اسپندیار ډیر غټ غټ پهلوانان تیر شوي دي خو چې دې هلته یو رستم و اسپندیارو خو چې پیري پرې راغله نو بیا په هغه یې د بندړو سپږ وایي یاره بابا یاد وکړه نو عزتمندو الله تعالی وایي د دنیا دې زیب و زینت باندې تیر نه وځې دوکه نه شي دې پیسو باندې جایداد باندې او په ځانونو باندې مطلبي کار دنه پاتې نه شي الله دنه پاتې نه شي اخرت دنه هیر نشي قبر دنه هیر نشي محشر او پل صراط دنه هیر نشي د الله مخې ته مخامخ کېدل درنه هیر نشي په دې مه تېروځه دې ګوره دنیا غرقه کړې دې دنیا د دنیا مخلوق باباجي به وایي اوس به اتیان خویږي اتیان سابق صاحب هم کله کله داسې وایي وایي خیال کوئ اوس به اتیان هم خپې نه ټینګوي خپې به یې خویږي اوس ګوره نو محترم اوس اتیان هم خپې خویږي خیال کوئ دې ماحول دې معاشره کې او په دې وخت کې دا ژوند تېرول په دې کې ګورې خپې خویږي د بنده د ایمان نه پاکېږي د آخرت نه خلاصېږي جنت نه امیده کېږي د جهنم طرف ته روانېږي او ورخویږي ځان بچ کوي او ځان خیال وساتئ ونه خویږئ دې کې غټ غټ خلک خویږي دی دنیا نبی علیہ السلام فرمائی اتقی الدنیا فانها لاسخر من هاروت و ماروت نبی علیہ السلام فرمائی ځان بچ کئ د دنیا نه د دې سحر او جادو د هاروت او ماروت نم ساخته ده ببابل هاروت او ماروت قرآن کې الله یاد کړ دې ځان وساتئ ځان بچ کئ نو دنیا خدا دا دنیا کتو خشید عقبا ډیره خدا خو کچره په دا دنیا باندې آخرت ځان لګټي خو که دنیا باندې دنیا خسته کې او آخرت ډیر دی فرض زکات ته نه ورکې خیرات ته نه ورکې د غریب او د فقیر مدد نه کې د کونډ یتیم سره مدد نه کې چاته مدرسه جماعت کې د خیر ښېګړې ځای کې نه لګې دا دنیا نه دا ستا جهنم دی دا تباهي ده دا غر کېدل دي حضرت عیسی علیہ السلام یو پیری ته په سفر باندې ورته نو سره یو ملګری او داسې یهودي و هغه یهودي ملګری چې و نو هغه ورته وایي ته چېرته دی پلاني زه په سفر ځم د سره یو ځای به ملګرتیا کې زوی ډېره ښه ده ځه چې ځو چې روان شو عیسی علیہ السلام سره یو ککوړ او یو روټۍ وه مشران چې به په سفر تلل اکثره خوږې روټۍ به یې پخې کړې هغه به یې ځان سره وړي هغه به یې تړلې وي طالبانو به دغسې کول نو هغه او دغه ملګری چې ورسره یو ځای شي هغه سره دوه ککوړي دوه روټۍ وي هغه ملګری چې پوه شي چې د عیسی علیہ السلام سره خو یو روټۍ ده نو هغه یوه پټه کړه یو یې ښکاره وساتله چې د روټۍ ټایم شو وږي شو عیسی علیہ السلام ورته یې روټۍ راواله هغه زما نه هم دواړه یو ځای کړه چې روټۍ وخورو هغه ورته یې ښه نو هغه یو روټۍ راواغسته عیسی علیہ السلام هم راواغسته نو چې ویې خوړل عیسی علیہ السلام ورته وایي تا سره دوه نه وي نه ورته وایي نجي ما سره خو دغه یو وه نو ما خیال خو دا چې تا سره دوه وي ویې نجي دغه یو وه نو عیسی علیہ السلام وایي زه ښه ده نو لږ مخکې لاړل لاره کې مخې ته ورته یو سړی راغی په سترګو ړوند دی عیسی علیہ السلام خو
مادرزاده ړوند سم ول نو هغه باندې عیسی علیه السلام لاس راکړه دعا یې وکړه هغه الله پاک سم کړ سترګې وشوې هغه سړي ته وایي دله خدای نظر وکړي یا بلکل عیسی علیه السلام ته کمال دی سترګې نوې سترګې وشوې ورته وی دا چا ورکړې دا الله ورکړ نو په هغه الله دې ستا قسم وي چې د ماشوم دی دې هلک له نظر وکړي چې تا سره بله روټۍ نه وه ما ورته وایي نجیب بله نه وم دغه یو وه دا ښه ده نه به ونه نو مخکې لاړل نو یو سړی دی په دواړو پښو شل دی عیسی علیه السلام ورته دعا وکړه الله دله سپې ورکړي سمې کې دی خو ډېر معذوره دی تکلیف دی ورته ان هغه الله پاک ښه کړ ورته ویې کمال دی څومره لوی مقام تعالی الله درکړی دی صف ښکلې معجزه الله درکړې ده نو ورته یې ویېدله چې کومه ذات دا شپې ورکړې ان ستا د په هغې ذات سوګند دي چې تا سره بله روټۍ نه وه د هغه هم سودا وه چې د ولې درېیمه روټۍ پټه کړه دی ورته وایي چې دغه یو به نو بله خو ګورې ما سره نه وه ځان نه به په مخکې لاړل یو اوسی د اوسی دا د بیزې را تیزه اوسی چې هغه را روان عیسی علیه السلام ته اشاره وکړه هغه راله ده خوا ته عیسی علیه السلام حلاله کړه چې حلاله کړه الله ته یې وټکولې مړه شوه عیسی علیه السلام وی یا الله دې له بیا ساه ورکړي او دا ژوندی کړي هغه بیا خدای ژوندی کړه او روانه شوه عیسی علیه السلام ورته وایي کوم ذات چې دا هغه ژوندی کړه ستا دې سوګند دي په هغه ذات چې تا سره بله روټۍ نه وه یا خدای تا خو هم یاره دومره تکبر مې وکړي دي نه وه که نه بله نه وه که نه څه کوې را سره وایي ناسې وایم چې زما خو شک دا دی چې تا سره بله روټۍ وه وایي نه دي دغه یو وه یو تا سره وه یو ما سره وه بله نه وه که نه زه ښه نه به ونه وه په مخکې لاړل یو ملک ته ور واوړېدل هغه ملک کې د یو عیسی علیه السلام یو طرف ته لاړ د بل طرف ته لاړ او عیسی علیه السلام نه دی جدا شو خو دغه وخت عیسی علیه السلام څه تقاضا وه یا یې اودس ماتو یا یې لمونځ کول خو څه یې کول نو چې عیسی علیه السلام هغه کار باندې اخته شو دې سړي ته امسا پټه کړه الله په مخه وتښتېده د وی دا چل ټول دی امسا کې دی دا چل ټول امسا کې دی نو چې په مخکې لاړ نو دغه ملک بادشاه چې و نو هغه ناجوړه و نو چا ورته وویل دې ملک بادشاه ناجوړه دی ده ورته ویې ښه وی ما سره خو ډېر ښه علاج دی مړي ژوندي کوم او سترګې چې ني هغه ورکوم امسا به سره ده خو یې چل په امسا کې دی که نه نو ورته ویې یاره که دا کار دی خو ډېر وښی لاړه ویې جي یو حکیم راغلی هغه به یې ښه کول کوي دا خو ډېر ښه کار وشو ده ول هغه امسا را خلاصه کړه ویې زه د خدای په حکم روغ شه چې امسا یې ول را خلاصه کړه هغه لته یې وټکولې مړه شوه یا خدایه دا څه وشو هغه یې ونیسئ او سوله یې ترې وخېژوئ ویې تا زمونږ بادشاه مړ که مونږ خو ته دې راوستی چې ته یې ښه کوې تا خو مړ که ویې دې دار ته وخېژوئ په دار یې خېژو تماشه جوړه شي عیسی علیه السلام راغی چې ویې کتل دا خو هغه ملګری دی دا یې ولې دار ته خېژوئ ویې د یاره زمونږ بادشاه مړ که سړیه بادشاه در زه ژوندی کوم دا زما ملګری دی بادشاه به څنګه ژوندی کوي عیسی علیه السلام یې قم باذن الله د الله په حکم را پاسه ژوندی شه بادشاه را ژوندی شه چې را ژوندی شه دی را کوز کړ ورته یې ویل څنګه تا سره دویمه روپۍ نه وه او ورته ویل نه وه که نه هغه یو وه که نه بس یو وه دواړو خوړلې ده بس یې که که نه ویې زه ښه نه وه نو نه به وه دا به در باندې شته کوم ملا اباشت کې چوپ نه شول دا به در باندې شته کوم چې دا وه او که نه وه بیا وې زه چې ځو ملګرتیا روانه ده لږ مخکې لاړل یو ځای کې چې وکتل سرو زرو خښتې وموندې 3 خښتې وې عیسی علیه السلام ورته دا خو سره دي ها 3 خښتې دي ښکلې درنې درنې ورته یې ویې داسې چل دی چې دواړه ملګري وو دواړو مونږ ته دا به تقسیم کړو وی بالکل جی وی داسې به وکړو یو به ستا شي یو به زما شي یو به د هغه چا شي چې هغه 3 روټۍ یې خوړلې دی ورته وایي جی چې ته څه وخت مونځ ته ولاړ وې هغه ما غلې غوندې خوړلې وه هغه ما سره وه وی تا چې وی چې نه وه وی دا ما هسې دا دنیا ده ښه دې دنیا دومره خلک
سوره سوګندونه تبعی وکړه عیسی علیه السلام ته ځه وایلا ته چې به زور وکړه هغه د کرغه خو د معجزې وه هغې نه شو اوچتولی ده به پې زور خښته نه هغې نه یو لویه سیکه جوړه شوه ورته وی پرېږده دا بله ورسره هم کېده او خپلې ورسره هم کېښوده وی دا په دې ځای پرېږده ځه چې ځو وی نه جي دا خو وړل غواړي وی دا پرېږده ځه چې ځو دېړه کې وایي دا بیا به دناسې غلې غوندې راشم درې واړه ووړم ایرس لالچ په مخکې لاړل چې په مخکې لاړل دی مخکې لاړل او درې ملګري دي نور پرې راغلي دي چې وی کته خښتې پرتې دي هلکه وی کار وشه خښتې وموندې دي هغه درې ملګري وو یو ستا شوه یو زما شوه یو د ده شوه بس کار وشو او ډېر زیات ستړي ستومانه وو جزا نه وو چېرته مزدورۍ پسې تللي وو اسلام آباد ته به تللي وو پېښور موړ کې به ناست وو مزدوري کوله چې خښتې ورته میلاو شوې یو ته یې لاړ شي هره ښکلې روټۍ راړه نن دې ترسکون ته لاړ شه زبردست کړی دی پارسل یې راړه دلته مونږ درته ناست یو چې ښه په سور باندې وخورو وی بېغمه شه پیسه خو نن ډېره ها دوره پیسه ده چې د نه خلاصېدو ده دی اپل لاړ روان شو دی دواړه پاتې شو ورته ویل دا معقول شا پکې را سره کوم دانې او دا کېږي ښه نه ده چې دی بس راتلو سره یو ډز وباسو چې څنګه راشي دا سر به دي وو دا پختې به یوه نیمه به ستا شي یوه نیمه به زما شي وی دا خو دا ډېره ښه ده او هغه چې هلته لاړ نو هغه ته وایي کړی جوړ کا ښه زبردست کړی جوړ کا خو پکې قیمتي تیز زهر ورکړی دا پکې واچو هغه وایي چېرې راغلم او چې دی وخوري که نه نو ورپسې به ښې اوبه ورکړم دی به وپړسېږي نو دواړه بلتې وټکوي نو درې واړه خښتې به ماته پاتې شي ښه منصوبه هغه هم جوړه کړه بس خو چې لاړ هغه زهر واچول او راغی چې راغی وی پارسل یې مې راوړ یاره زبردست دی وی ښه داسې کار مې کړی دی چې نن بیا ښه په سور وخورئ ورته یې ښه راړه کېده دا به وخورو هدې ځان سره سوچ کوي چې زه به ځان څنګه بچ کوم چې په دی دواړو وخورم او زه ترې ځان بچ کړم څه بانه به ورته کوم او هغه یې دا سوچ کړی دی چې د پارسلو خوراک موراک نه مخکې به دن اول سر کټ کوم بس چې د پارسل یې کېښودو ډس یې هغه یې ته سر وو خو چې سر یې کېږو دی خو یې خپله مړ کړه دی دواړو یې خپله کې وی ته دی خو د منځه ووته راځه چې اول ما ته دغه وخورو هغې نه وروسته بیا خښتې تقسیم کړو خو چې دواړو کړی وخوړه که نه نو یو هم دتې وټکولې بل هم دتې وټکولې درې واړه ورته پاکې پراته دي درې واړه خښتې پرتې دي عیسی علیه السلام څه وخت پس بیا را روان دی ملګری ورسره دی ورته چې راغی ویې کتل خښتې هم پرتې دي درې کسان هم پراته دي ورته ویې ودې لیدل ودې کتل دې دنیا غرقه کړې ده دی دنیا مخلوق غرق کړی دی دی دنیا مخلوق تیر باسره دی د دنیا لالچ د دنیا ایرس محترمو دا بنده تباه کوي دا بنده غرق کوي دې ته حضرت سلیمان علیه السلام یو پیرې ته روانو یو عجز سړی دی هغه ولیدو نو هغه وی یاره ارمان که دا سلیمان علیه السلام ما سره میلاو شو یو درې خبرې ما په زړه مې راوړي چې ورته مې کړې وې هغه خبره سلیمان علیه السلام ته ورسېده هغه راکوز شه راغی ورته وی یاره تاسو ارمان کو وی او جي ارمان مې کو څه ارمان مې کو وی ما وی چې زه تاته یو درې خبرې وکړم وی وایه څه وایې وی یو خبره دا کوم چې په ما پرون کومه سخته تېره شوې ده د لوږې او د غریبۍ د لاسه او په تا باندې پرون کومه راحت او خوشحالي تېره شوې ته بادشاه په تخت باندې اوچت په اسمان کې ګرځې نو چې تا کومې مزې اخیستې دي نو تا ته نن د هغې مزو احساس نه کېږي هغه پرون تا واخیستې او پرون سره لاړې او ما باندې چې پرون کومه سخته تېره شوې ده ما ته د هغې سخت احساس نه کېږي پرون راغلی او په ما سخته او پرون لاړه نو د پرونۍ ورځې د مزو تا ته احساس نه کېږي او د تکلیف ما ته احساس نه کېږي ټیک شوه وی نو یې په هغې کې ما او تاسې یو په تېر ژوند کې ما او تاسې یو وی برابر یو بس برابر یو ستا غریبي او ستا بادشاهي او زما غریبي یو برابر ده پرونۍ ورځ ستا باندې تېره شوې ده په ما هم تېره شوې ده نه تا ته د پرونۍ ورځې خوند میلاوېږي نه ما ته پرونۍ ورځې تکلیف میلاوېږي بس په تېره ورځ په تا او په ما کې یو شان شوه نو هغې کې یو شان شو مرګ به تاله هم راځي ماله به هم راځي نو په دې کې څه شو وی یو شان شو وی دې کې یو شان دوه خبرې شوې او درېیمه دا ده چې د قیامت پر ورځ به تا سره ستا د عمل او ستا د مال او ستا د کار برابر حساب کېږي اما سره به زما د غریبۍ مناسب کار کېږي
نو پاغي کې څه شو یو شان شو ما سره به حساب کیږي تا سره به حساب کیږي حضرت سلیمان علیہ السلام په جواب سلیمان علیہ السلام په جواب سترګې راډکې شوې حقیقت دی ویا حقیقت دی وی چې د مالدارۍ او د غریبۍ څه فرق نشته ایک حساب میں کڑا رہا محمود و ایاز نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز برابر بل گدائے سرپاسی شہزادہ و شہریار د دې دنیا چې ایام په د کفن او غسل ورشي بے پردی شي پردهدار د دې دنیا نو عزتمندو د دنیا په لذتونو د دنیا په سر کې د دنیا په مال او په دولت او په جایداد او په زامنو کې د دې د فخر د لوی په وجه باندې داسې په جوش کې را نشي داسې جذبه کې را نشي داسې په یو لالچ کې را نشي چې تانه الله پاتې شي تانه خدای پاتې شي تانه آخرت پاتې شي تانه قبر هیر شي تانه محشر هیر شي داسې د سره ونشي الله دې مو تاسو ټولو ته د عمل توفیق را نصیب کړي خدای دې زمونږ د آخرت طرف ته توجه برابر کړي الله دې موږ د دې دنیا نه محفوظ مامون د دې دنیا د سحر او د جادو نه وساتي الله مو فرمایل متاع قلیل معمولی غونې نفع ده معدو کبا سامان دی متی روزه په دې باندې اعتمادي تلې غلې دې لپاره نه وي دا امتحان دی او په دې امتحان کې چې تپات را نشي الله دې موږ تاسو ټول د ایمان حفاظت وکړي الله تعالی دې رسول د آخرت فکر پیدا کړي یو دعا وکړي محترم والحمدلله رب العالمین والعاقبة للمتقین والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه یا الہ العالمین دا سور مخلوق چې د جمع کې حاضر دی د ټولو د شریعت موافق حاجتونه برابر کړي رب العالمین د چا څه پریشانای دي پریشانای ختم کړي د چا بیماری دي مریضان دي په دې جمع کې دي یا کورونو هسپتالونو کې الله تو ته کامل عاجل صحت ورکړي څومره چې وفات شوي مسلمانان دي بخښنه ورته وکړي د دعا لپاره چا درخواست را لېږلی الله تعالی د هغوی چې څه پریشاني څه مشکل دی هغه مشکلات یې حل کړي دوی ما ته چا ویلي چې علماو پسې وګرځه چې دعاګانې یې ته وکړي موږ به ته دعاګانې کوو او ډېر فقیران په دې جمع کې ناست دي الله تعالی دغه چې چا دوا دپاره ویلي دي که چا نه دي ویلي څه پریشانۍ مشکلات یې الله پریشانۍ ختمې کړي خدای مشکلات یې حل کړي د اخر زمانې د ناکاره فتنو فسادونو موږ په امان کې اخر خاتمه را زموږ د کامل ایمان سره کړي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه